बिना शवे अमला स्तरगो में नजर तले दे पानुस गुजर तले दे तदे दुनिया ना बिना शवे अमला स्तरगो में नजर तले दे पानुस गुजर तले दे तदे दुनिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कदरमंद कुतुनको तासु गोरे बाजीरा.com او زو تاجر عالم یم قدرمند कुतुनको دا وخت کې څنګه تاسو ته پته ده बाजीरा.com د پورا پاکستان او خصوصا د ملکن ډیویژن کم ستونزې مسایل چې دي هغه تاسو ته د کیمرې په سترګه هغه تاسو ته ښیي. دا وخت زه ولاړ یم د مرحوم پانوس ګجر صاحب په ابایي کلي کې چېرته چې دا وخت د هغوی چې اعلام روان دی د هغوی تاسو کتلی شئ په دې کیمرې په سترګه باندې زموږ کیمرامین که تاسو ته وښیي ډېر زیات خلک چې دی هغه راغونډ شوي دلته او د هغوی په یاد کې چې هیلم کوي. تاسو ته د پانوس ګجر صاحب کوم ژوند جواک چې کله پیدا شوی او کوم رنګ هغه سیاست کوو د هغې په حواله سره تاسو ته وړوکی غونته ریپورټ ښیو او د ریپورټ نه پس به تاسو سره بوزو د دغه خلکو سره تاسو میلاوو د دغه مقامي خلکو سره کوم چې د پوره پاکستان کوم خلک چې راغلی دی کوم مشران چې راغلي دي د هغوی سره به هم تاسو میلاوو تاسو خبرې ورسره کوو. موږ سره اوسئ. پانوس ګجر په 1988 کې د حاجی ظفر خان ګجر په کور کې زیږیدلی و. د خدای بخلي پانوس ګجر تعلق د ګجر قوم د یو مشهور قبیلې آهرګیت سره و. خدای بخلي پانوس ګجر ابتدایي تعلیم په خپل کلي کې حاصل کړی و او ګریجویشن یې د ګورنمنت کالج بونیر نه مکمل کړو. پانوس ګجر د کالج په وخت کې د عوامي نیشنل پارټۍ د طالب علمانو د تنظیم پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر و. په 1984 کې پانوس ګجر د خان عبدالغفار خان سره د سیاست په میدان کې اوږه په اوږه ولاړو او د هغه نه وروسته یې د هغه د پرزند ولی خان سره خپلې سیاسي هلې ځلې جاري ساتلې. خدای بخلي پانوس ګجر د سیاست سره سره په صحافت کې هم خپل ځانګړی مقام لرو. په 1988 کې خدای بخلي عوامي نیشنل پارټي پرېښوده او د قومي اسمبلۍ په نشست 139 په آزاد حیثیت په الیکشن کې برخه واخیسته او 11,000 ووټۍ واخیستل. د هغې نه وروسته یې د خپلې پارټۍ بنیاد کېښودو چې نوم یې ورله عوامي ورکرز پارټي ورکړو او د خپل ګجر قام خدمت یې شروع کړو. په کال 2013 کې د دسمبر په اوله نیټه پانوس ګجر د زړه د تکلیف له وجې د 63 کالو په عمر کې د دې پانی دنیا نه رخصت شو. پانوس ګجر د ګجر قام سره سره د پښتون قام داسې خدمت کړی و د کمې له کبله چې هغه اوس هم د خپل قام په زړونو کې ژوندی دی. د ملګري رپورټر ابرار روجان سره اقبال خان बाजीरा.com سوات. قدرمند کتونکو دا وخت په سټیج ولاړ یو دغه ځان کې یو شمېر مشران را سره ولاړ دي څوک چې نو پښتانه دي څوک چې نو پنجابیان یا سیندیان پکې مشته یو شمېر خلک چې دی ځکه چې پانوس ګجر صاحب سیو ډېر خوږ انسان او ډېر زبردست انسان او دې خلکو سره خبرې کوو دې مشران سره د پانوس ګجر صاحب په حوالے سره دا تیرا سره یو مشر موجود ہے سره خبرې کوو. اچھا یہ بتائیے گا پانوس ګجر صاحب آپ کے لیڈر تھے کیا کہیں گے ان کی زندگی کے حوالے سے وہ دنیا سے چلے گئے. دیکھیے فانوس گجر صاحب اس ملک میں وہ چند سیاسی رہنماؤں میں سے تھے جو جس فلسفے پہ یقین رکھتے تھے اس کو عملی زندگی میں بھی اس نے اپلائی کیا ہوا تھا اور 24 گھنٹہ یعنی مسلسل اس مشن کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہے. ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ جو فلسفہ پہ آپ یقین رکھتے ہیں وہ عملی زندگی میں بھی اس کا اظہار کریں. وہ مجسم ایک عام عوامی لیڈر تھے. تو اب پارٹی کی کیا صورتحال ہے ان کے جانے کے بعد؟ پارٹی تو ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا یعنی شخصیت جو ہے اتنا یعنی اہم مرکزی رہنما کے جانے پر ایک شوق میں تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فلسفہ جو جدوجہد و زندگی پر کرتے رہے اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اس ملک کے جو غریب محنت کش عوام ہیں جو 70 سال سے ظلم جبر کے چکی میں پیس رہے ہیں اور مختلف حکمران طبقوں کے پارٹیوں کے شعبہ بازیوں کے چکر میں آتے ہیں ہر 5 سال بعد ان کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر مایوسی میں چلے جاتے ہیں. ہم اس مشن کو جو فانوس صاحب نے شروع کیا تھا ہم اس کو جاری رکھیں گے اور اس ملک کے محنت کشوں کے لیے ایک متبادل سیاسی پروگرام اور ایک متبادل سیاسی پارٹی کے طور پہ ابھریں گے اس کے لیے ہم کوشش کریں گے. بہت شکریہ. قدرمند کتونکو یو شمېر نور مشران را سره ناست دي دوی سره پوښتنې کوو. السلام علیکم. سر یہ بتائیے پانوس گجر صاحب اس پانی دنیا سے چلے گئے کیا کہیں گے ان کی زندگی کے حوالے سے؟
دیکھیں فانس گجر کا ظاہر اور باطن ایک تھا. وہ اس ملک کے محنت کش طبقے کی آواز اور نمائندہ تھے. یقیناً ان کے جانے سے اس ملک کے مظلوم عوام اور محکوم قوموں کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور ان کی خلا پورا کرنا بڑا مشکل ہے اور انشاءاللہ وہ یہ خلا کبھی نہ کبھی پورا ہو جائے گا. فانوس گجر اس ملک کے کامریڈوں کے سرخیل تھے, ان کے رہنما تھے. اس ملک کے کامریڈ بہت بہادر, بہت ہی محنت کش اور بہت ہی مخلص اور دیانتدار ہیں لوگ ہیں. بہت شکریہ سر. قدرمند گتن کو تاسو کته شي په سټیج باندې ولاړ یو دا وخت د پانوس ګجر سے پاکج دی دا وخت د غونډه را جوړ شوی دا یو بل مشر را سره ولاړ دی دوسرے پتن کو السلام علیکم. جی السلام علیکم. سر یہ بتائیے گا مرحوم پانوس گجر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ اس پانی دنیا سے چلے گئے, آپ کے پارٹی کے لیڈر تھے, کیا کہیں گے؟ بہت ہی دیر سے میری ان سے ملاقات ہوئی جس فیڈرل کمیٹی میں ان کو صدر بنایا گیا عوامی ورکرز پارٹی کا. میں اس وقت شیخو پورہ جیل میں تھا اور وہی کام کرتے ہوئے کسانوں کو ساتھ کھڑا کر کے کسانوں کے مفادات کے لیے, محنت کشوں کے مفادات کے لیے کام کرتے ہوئے وہ جو کام کر رہے تھے میں بھی اسی سلسلے میں 5 سال جیل میں کاٹ کر آیا. بہت شکریہ سر. تو یہ بتائیے کہ سر جو ابھی آپ کی ملاقات رہی پانوس گجر صاحب سے آخری میں بعد میں, تو کیسی مطلب وہ کیا کیسے انسان تھے؟ فانوس گجر انتہائی فعال قسم کا شخص تھا اور شخص بھی نہیں کہوں گا میں کہ وہ ایک سمندر تھا محنت کشوں کی تحریک کا. اور وہ نقصان بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ ہم پورا نہیں کر سکیں مگر عوامی ورکرز پارٹی جو ہے وہ اس نے تہیہ کر رکھا ہے. جیسے آج کل آپ سنتے ہیں کہ یہ اس ملک کو بچانے کی خاطر یہ تمام وہ شعبے, تمام وہ ادارے جو اس ملک کی سالمیت کے ذمہ دار گردانے جاتے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. یہ ہم روز سنتے ہیں میڈیا میں. اسی طرح جو ہے ہم سب کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا جس سے صرف وہی ایک طریقہ ہے جس سے یہ غربت اور اس ملک کو جو ہے وہ بچایا بھی جا سکتا ہے اور اس کی ترقی کی بھی. بہت شکریہ. قدرمند گتن کو دا وخت را سرا یو زنانہ ناست دوسر خبر کو یہ بتائیے گا پانوس گجر صاحب عوامی ورکر پارٹی کے چیئرمین کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیسے انسان تھے؟ پارٹی میں ان کی کیا خدمات ہیں؟ فانوس گجر صاحب عوامی ورکرز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک خزانہ تھا. وہ ایک بہت ہی منکسر مزاج اور انسان دوست آدمی تھے. وہ اس ملک میں اس طبقاتی سماج کو بدلنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ ایک سیاسی پارٹی کی اہمیت کو سمجھتے تھے. اسی کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کی تعمیر کی جس کا مقصد پاکستان کے اندر ہونے والے استحصالی جو نظام ہے اس کو بدلنا تھا. یہاں پہ اگر آپ پاکستان میں غور کریں تو امیر امیر تر ہے, غریب غریب تر ہے. تو جو محکوم اقوام ہیں, جو ایسے پسے ہوئے طبقات ہیں جن کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے, ان کے لیے وہ آواز اٹھاتے تھے. اور آواز اٹھانے کا ان کی نظر میں بہترین طریقہ تھا ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم, کیونکہ ہمیشہ سیاسی تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب ایک سیاسی پلیٹ فارم موجود ہو. ان کے جانے کے بعد پارٹی کو کتنا نقصان ہوا, کیا کہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں یہ پارٹی نہ صرف پارٹی کے لیے بلکہ پروگریسو جو حلقہ ہے, جو ترقی پسند موومنٹس ہیں, ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. وہ ایک عملی جدوجہد کرنے والے انسان تھے. وہ صرف نظریات پر نہیں رہتے تھے, ان نظریات کو وہ عوام میں لے کے جاتے تھے اور ان پر عملی جدوجہد کرتے تھے. وہ جو نظریہ ہوتا ہے نا غریبوں کے لیے جدوجہد کرنے کا, ان کے لیے چھت کے حق کا, ان کے لیے روزگار کے حق کا, ان کے لیے تعلیم کے حق کا, ان کے لیے صحت کے حق کا, وہ اس نظریے کو
کو عملی طور پہ امپلیمنٹ کرتے تھے، میدان میں نکلتے تھے اور لوگوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا کر لیتے تھے کسی بھی ایشو کے اوپر، اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ نظریے سے زیادہ انہوں نے ان نظریات کی جو عملی امپلیمنٹیشن ہے اس پہ زور دیا، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد. بہت شکریہ. قدرمنو کو دا وخت تاسو د مشتي خبرې واورېدې چې د هغوی د شخصیت په حواله سره خبرې وکړي. دا وخت راسره یو بل مشر موجود دی، دوی سره خبرې کوو. السلام علیکم. سر یہ بتائیے گا جو فانوس گجر صاحب مرحوم کے حوالے سے کیا کہیں گے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی کردار کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اس ملک کے اندر مظلوم عوام کا، غریب عوام کا، اس ملک کے اندر پسماندہ قومیتوں کا اور اس ملک کے اندر لوگوں کے زندگی کے حق کے لیے لڑنے والی شخصیت تھی. زندگی کے حق کے لیے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیم کا حق، روزگار کا حق، ان کے لیے چھت کا حق، اور وہ یہ سمجھتے تھے یہ اس وقت ہی مل سکتا ہے جب اس ملک کے اندر موجودہ جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ یہ نظام ختم ہو اور لوگوں کے حق میں سماج کو بدلا جائے. بدلنے کے لیے ایک انقلاب کی ضرورت ہے اور سوشلسٹ انقلاب کی ضرورت ہے جس کے داعی تھے بہت بڑے، اور وہ میں سمجھتا ہوں ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لیکن جو انہوں نے پارٹی بنائی عوامی ورکرز پارٹی، وہ عوامی ورکرز پارٹی اپنی جگہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں ان کے مشن کو لے کے چلے گی. ہم ان کے نظریات کو اور ان کے اخلاق کو اس سماج کو بدلنے کی جدوجہد کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. قدرمنو کو د مشرانو خبرې چې تاسو واورېدې دا وخت تاسو کتې شئ د عوامي ورکر پارټۍ کم ځوانان چې دي، کم مشران چې دي، هغه دا وخت تاسو ګورئ د پنډال کې موجود دي، او دغه شان د فانوس ګجر صاحب په حوالې سره باندې چې دی هغه ډېر زیاتې ښه خبرې کېږي. دا وخت د هغوی په ژوند باندې چې دی نو رڼا اچولی کېږي. دا وخت تاسو کتې شئ د هغوی په حق کې چې دی نو نارې والې کېږي، او یو شمېر خلک چې دی دلته موجود دی. دا وخت را سره یو بل مشر موجود دی، دوی سره خبرې کوو. سر یہ بتائیے گا آپ فانوس گجر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیسے انسان تھے؟ آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا ان کی کردار کے حوالے سے بتائیے؟ جی، فانوس گجر صاحب کو تو میں تقریباً 1990 سے اس کے ساتھ ہم نے سیاست کی ہے اور قریب رہے ہیں، اور کوشش ان کی اس وقت بھی یہی رہی کہ وہ مل کر کے کوئی کم از کم وہ جماعتیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو کہ سوشلزم کے لیے کام کریں گی، جو کہ مزدور اور کسان کے حقوق کو لینے کے لیے کام کریں گی، جو کہ کچلے ہوئے قوموں کے حقوق کے لیے کام کریں گی، ایک پلیٹ فارم پہ آ کے ہم جدوجہد کریں. تو اس وقت سے ہم نے پی این سی بھی بنائی اس کے ساتھ مل کے، اور پھر اس پی این سی کے زمانے میں مجھے یاد ہے میں ادھر آیا بھی تھا ایک تقریب میں، اور میں تقریر بھی کی تھی. تو وہ اسی قسم کا ایک وہ اور مکمل انسان تھے، جس کو آپ ایک مکمل انسان کہیں. میں تو کہوں گا کہ جی فانوس گجر کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اب ہمارے درمیان نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ فانوس گجر ایک شخصیت نہیں تھے، وہ ایک تحریک تھی. تو جب تک یہ تحریک زندہ ہے فانوس گجر زندہ رہے گا ہمارے لیے. بہت شکریہ سر. قدرمنو کو دا وخت تاسو ګورئ د هغوی په حق کې چې دی نو نارې والې کېږي. دا وخت را سره یو بل مشر موجود دی، بعض مشران چې دی هغه په پښتو نه پوهېږي، نو سره په اردو کې خبرې کوو. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے کہ فانوس گجر صاحب جو کہ اس فانی دنیا میں نہیں رہے، اب ان کے جانے کے بعد پارٹی میں ان کی جو جگہ تھی وہ اس کے حوالے سے بتائیے گا، وہ ختم ہو گئی یا ابھی بھی ہے؟ دیکھیں، فانوس صاحب کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، وہ تو ہمارے انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے. لیکن یہ پارٹی ہے، یہ پارٹی جو ہے فانوس صاحب کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے اپنے بہت سارے اقدامات کر رہی ہے، اور آج یہ چیلم بھی اسی سلسلے کا ایک کڑی ہے. دیکھیں، فانوس صاحب ایک تحریکی آدمی تھے، وہ ہمیشہ تحریکوں کے ساتھ تھے، اور ہماری پارٹی جو ہے فانوس صاحب کی وجہ سے تحریکوں کا حصہ بنی. ہم یہاں پہ پشتون تحفظ موومنٹ کا بھی حصہ بنے. ہم نے پنجاب میں اوکاڑا کی تحریک بھی چلائی، ہم نے پنجاب کے اندر فیصل آباد کے پاور لوم مزدوروں کی تحریک چلائی، اور فانوس صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو یہ پارٹی جو ہے یہ محنت کش طبقے کے حقوق کے لیے جد و جہد کرنے والی پارٹی ہے، اور فانوس صاحب ہمارے غیر متنازع صدر تھے، اور ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. بہت شکریہ سر. قدرمند کو دا وخت تاسو ګورئ مشران وایي چې فانوس صاحب کم چې زیو په پارټۍ کې هغه کم د پارټۍ کم قدم چې خو دی هغه اب دا وخت جاری. دا وخت یو بل مشر را سره ولاړ دی چې په پښتو نه پوهېږي، نو کچھ به کوو په اردو کې خبرې کوو. سندھ سے آئے. اچھا، آپ سندھ سے آئے سر، تو فانوس گجر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فانوس گجر ہمارا لیڈر ہے، اور آج جب یہاں چہلم ہو رہا ہے تو سندھ کے شہر لاڑکانہ میں بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے فانوس کے چہلم کی یاد میں. اور یہ محبت ہے، یہ فانوس صاحب کا جو پاکستان کے اندر مزدوروں کو منظم کرنے کا جو عمل ہے، یہ اس کا اظہار ہے.
فانوس کا جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مزدور تحریک کی بات کرنے والی سیاسی پارٹیاں اور لیڈر اوپر سے ٹوٹ رہے تھے، ختم ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، تو اس وقت چند ان دوستوں کے ساتھ فانوس بھی تھے جنہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، اور 20 سال کی عمر میں نوجوانی سے لے کر اب تک انہوں نے پاکستان کے اندر محنت کشوں کو منظم کرنے کی کوشش کی، ان کی آواز بننے کی کوشش کی، اور جب یہ پارٹی کا انضمام ہو رہا تھا، بن رہی تھی 3 پارٹیوں میں، تو اس وقت بہت سارے باہر کے دوستوں کا خیال تھا کہ یہ پارٹی نہیں چل سکے گی، ٹوٹ جائے گی، اور اس پارٹی کو بنانے میں اور اس پارٹی کو قائم رکھنے میں فانوس کا بڑا رول ہے، اور ہم اس مشن کو آگے لے جانے کی کوشش کریں گے، یہی خراج تحسین۔ بہت شکریہ سر. قدرمنو کتونکو دا وخت تاسو ګورئ مشران چې دي د پانوس ګجر سے په حواله سره ډېرې ښې خبرې کوي، د هغوی د ژوند په حواله سره، د هغوی د پارټۍ او د هغوی د سیاست په حواله سره چې دی نو ډېر ښه خبرې کوي. پانوس ګجر صاحب یو ډېر ښه انسان او الله دې وبخي. دا وخت تاسو کتلی شئ د هغوی په حق کې چې دی نو دا وخت خلک راجمع شوی دی، یو غونډه روانه ده، یو شمېر چې دی هغه خلک موجود دي. دا وخت په سټیج باندې نور ملګري موجود دي، مشران موجود دي، سره خبرې کوو. السلام علیکم سر. بتائیے گا پانوس گجر صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے، ان کی پارٹی کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. ہم یہی کہیں گے کہ ان کی جو جدوجہد ہے، ان کی جو سیاسی ایک زندگی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مثال ہے آج کے ان تمام مظلوموں کے لیے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے جن کو اس ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے، جن کو اب یہ کسی پہ آسرا نہیں کر سکتے کہ یہاں کا جو حکمران طبقہ ہے، چاہے وہ جس بھی روپ میں آتا ہے، وہ نسل در نسل ہمیں بے وقوفی بناتا رہا ہے. تو اب یہ سیاسی جدوجہد ہی ہے جو کہ رضا کرانا اور نظریاتی جدوجہد ہے جو ہمیں ایک بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے. اور یہی فانوس صاحب کی ایک مثال ہے، یہی ان کی پوری زندگی کا سبق ہے، اور اس لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں نہ صرف ان کو یاد کرنے کے لیے بلکہ یہ عہد کرنے کے لیے ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. قدرمنو کو دا وقت یو بل مشر موجود ہے. سر یہ بتائیے گا عوامی ورکر پارٹی کے لیڈر جن کے مشر ہے پانوس گجر صاحب مرحوم کے حوالے سے کیا ہے؟ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو پالیٹکس ہو رہی ہے وہ ایک استحصالی اور ظالم طبقات کی پالیٹکس ہے، اور ایک محنت کشوں کی پالیٹکس ہے، عوام کی پالیٹکس ہے. تو عوام کی پالیٹکس یا محنت کشوں کی جو سیاست ہے اس کے وہ لیڈر تھے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج جو ہے کشمیر سے لے کے تو سندھ کراچی تک جو ہے تمام محنت کشوں کی یہاں لیڈرشپ آپ کے سامنے ایک سٹیج کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. تو ہمارے قائد تھے، ہمارے لیڈر تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جن طبقات کی نمائندگی کرتے تھے، جب تک وہ طبقات اس ملک کے اندر اقتدار میں نہیں آئیں گے اور وہ یہاں کے استحصالی نظام کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. قدرمنو کتونکو دا وخت را سره مشر ولا ناس ته دوی سره خبرې کوو چې دوی د پانوس ګجر په حواله سره څه غواړي. دا وخت دوی په د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي صدر هم دی، دوی سره خبرې کوو. وعلیکم السلام. سر درته وایي د پانوس ګجر صاحب په حواله سره د هغوی د ژوند ژواک په حواله سره، د هغوی د سیاست په حواله سره څه ویل غواړي؟ فانوس ګجر ډېر لوی نوم دی. تاسو ګورئ د غرونو ته ریال، بیا د ریال د بنیر په علاقه کې، او بیا د هغه تعلق دی داسې قوم سره و چې هغه تاریخي طور سره د پسمانده علاقو کې هغوی اوسیږي او هغوی سره همیشه جبر شوی دی، ظلم شوی دی. نو په داسې حال کې هغوی د خپل قوم دا سوال راوچت کړو، خو د خپل قوم سوال چې کوم دی هغه د ټولو مظلومو طبقو د سوال سره اتړلو. سر د پارټۍ څه صورتحال دی؟ د پارټۍ کوم ظاهر خبره ده هغوی د پارټۍ یو مشر و، د پارټۍ کې یو نوم و، پارټۍ هغوی را جوړه کړې وه، د هغوی نه پس د پارټۍ څه حساب کتاب روان دی؟ دا ګورئ جی فانوس صاحب چې و هغه یو ډېر منظم انسان و، په خپلم او ډېر محنت کش انسان و. هغه چې دا پارټي کومه جوړه کړې ده نو په دې کې هغه یو باقاعده د دې پارټۍ خپل منشور دی، د دې پارټۍ خپل مرکزي کمیټي ده د 240 کسانو، یو کابینه ده، او بیا یو آئین او یو دستور زمون سره موجود ده.
قدرمن کوتونکو دا وخت را سره د پانوس ګجر مرحوم صاحب کم وراره چې دا را سره ولاړ دی عثمان پانوس ګجر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان دا راته وایي ستاسو ترو پانوس ګجر صاحب خو د قام یو مشر و د ګجر قام چې دی هغه مشر و د هغوی ته هغه لار ښودلې ده په ډېر ښه نوم باندې دا وخت یادېږي دنیا ولاړو. اوس هم تاسو ګورئ دومره خلک را جوړ شوی دی د هغو په حق کې څه ویل غواړئ څنګه انسان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره شکریا ده. شکریا وروسته خو دا خبره چې فانوس صاحب د یو داسې قبیلې سره تعلق لري کله والي سواد د دغه دور نه وروسته دلته کې داسې څوک نه و چې د هغه خپل نوم سره ګجر لیکلی شو. نو یو فانوس ګجر صاحب چې خپل نوم یې د خپل د نوم سره هغه ګجر ولیکو د هغې نه وروسته دا خلک را بیدار شو چې یاره دا ګجر هم داسې یوه قبیله ده چې هغه هم په دې ملک کې شته یا په دې علاقه کې شته یا ده ولې چې هغې وجه دا وه چې دغه خلک چې کوم دی دا همیشتن د دې خانانو د غلامۍ د لاندې وو د دوی په کوټو کې پاتې کېدو دغه خلک غریبانان خلک وو دوی خپل اواز نشو جوتولی خو نه په هغې کې یو داسې انقلابي لیډر را پیدا شو چې هغه فانوس ګجر صاحب او هغه خپل جدوجهد چې دی هغه د هغه وخت نه شروع کړو تر اوسه پورې دا نن دغه چهلم دی. د مرګ نه پس تاسو په کور کې تاسو ترونه هم نشته ته مشر یې د هغوی مشر وراره یې اوس ستاسو د کور څه صورتحال دی؟ دومره خلکو سره مینه لري په پاکستان کې په پوره دنیا کې ډېر چې دی هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ هم د هغې ملګری پاتې شوی و. د هغې حوالې سره به څه ویل غواړئ؟ تاسو د کور څه صورتحال دی د هغوی د تلو نه پس او د پارټۍ دا دومره غټ سیټ اپ چلول دوی به څه د کور خو چې تاسو وایم چې د کور صورتحال او د کلي صورتحال دغه دی زموږ چې هغه د قایص صاحب د مرګ نه وروستو زه هغو مشر کړی ما د خپل خاندان او د خپل د کورنۍ بیا د کلي بیا د علاقې بیا د ضلعې بیا هغو زه وقف کړی ما سیاستو ته خپل د تره چې کوم ځای و هغې ځای ته زه هغو وقف کړی ما هغې نه وروستو د پارټي چې کومه ده هغه جوړه شوې پارټي ده په دې کې بیا زموږ سره بلا نورې پارټیان چې دي هغه زموږ سره جمع شوي دي د هغې خپل یو منشور دی په هغې باندې هغه پارټي چلېږي همېشته نورې پارټۍ چې هم دي هغه په خپل منشورونو باندې چلېږي دغه زموږ پارټي چې دی هغه هم په خپل منشور باندې چلېږي. نو انشاءالله نا امیده کېږو به سره نه زموږ چې څونه قام دی قبیله ده د هغې نه د قایص صاحب ملګري دي نظریاتي دي که هغه سماجي دي که هغه نور داسې شخصیات دي هغه د قایص سره چې کوم د هغه تړلي خلک وو نو انشاءالله تعالی هغه زموږ ملګري دي د اوسه پورې د قایص صاحب ملګري اوس هغه زموږ ملګري دي انشاءالله هغو ته موږ خپل ځان هغه ځای ته رسوو. دا راته ووایه په دومره کم عمرۍ کې دومره غټې ذمهواریان یې د پانوس صاحب د مرګ نه وروسته دومره غټې ذمهواریان یې دومره میلمانه دومره خلک وړه ساتل بیا د هغوی سره چې دی نو د هغو خدمتونه کول دي د به څه نظر ګورې تیار یې دې خبرې ته؟ جی بالکل زه خو وختصره قایص صاحب چې کله ژوندی و نو هغه بیمار و په هغه وخت کې نو ما ته یو خبره کوله چې زویه که زه نه وم نو یاره د دې خلکو دې قام به څه کېږي ما قایص صاحب الله دې هغه ورځ نه راولي خو هغه ورځ په موږ باندې نن راله ما د هغه سره دا واده کړی وه چې یاره انشاءالله تعالی تاسو نه ستاسو نه وروسته زه ستاسو جانشین ستاسو زوی ستاسو وراره یم نو زه به انشاءالله تعالی د خلکو قام د دې قام د دې خلکو خدمت ته زه هغه ته تیار یم داسې هېڅ خبره نشته الله تعالی زموږ په هغه ابیلیټي واچوي چې موږ د دې قام د دې خلکو لپاره د ښو او زموږ د لاس د خونه خله دغه چې هغه ته مهرباني. قدرمنو کتونکو دا وخت را سره د پانوس ګجر مرحوم صاحب وراره عثمان پانوس ګجر صاحب را سره موجود و دا وخت کې مخې ته ځو د عام خلکو سره هم خبرې کوو چې دوی د دې ځای کوم مقامي خلک چې دي هغه په دې حواله سره څه ویل غواړي د هغوی ژوند ژواک څنګه و د پانوس ګجر صاحب په حواله سره تاسو ته یې پانوس ګجر صاحب چې و هغه به دلته په مقامي کم کلی چې دی دلته کې بوتال یا ریال کلي کې هغه به په قایص صاحب باندې چې دی هغه یادېدو ډېرو خلکو سره چې دی مینه ساتله دا وخت کې ځو نورو مشرانو سره نورو خلکو سره خبرې اترې کوو موږ سره قدرمنو کتونکو دا وخت را سره د ضلع بونیر ډېر ستر صحافي تاسو به یې نوم ډېر زیات اورېدلی سلطان بونیر صاحب را سره ولاړ دی. سلطان بونیر صاحب په خیر راغلي زموږ پروګرام ته ستاسو په ځای کې ولاړ یو ستاسو په ضلع کې ولاړ یو د پانوس ګجر صاحب پروګرام دا وخت کې روان دی د مرحوم پانوس ګجر صاحب تاسو په کومو پانوس ګجر صاحب سره تاسو ډېر ښه ملاقاتونه به شوي څنګه انسان او د هغوی هلې ځلې دلته څنګه وي په د پارټۍ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه کوم د بازیری د ټیم د ټول ټیم ډیره زیاته مننه کوم چې بونیر ته راتګ وکړو د مرحوم پانوس ګجر په چیلم کې شرکت وکړو د پانوس په حواله باندې مرزدا وې مچره هغوی ته د صحافت په حواله باندې ډیر زیات نږدې پاتې شوی ما ځکه چې هغوی به کله هم پروګرامات نو ما سره به
ډیر زیات ربط آمد او دغه ساتو ایون دا چې کله دوی عوامي ورکر پارټي رغوله او د ملک ته کونې کونې نه ګوندونه را کړو کوم چې تنظیمونو په شکل کې او په سواد کې پیزاګټ کې یو هوټل چې په هغه کې د هغې انضمام کېدو 15 ورځې زه د هغوی سره په ځای کې موجود وم هغه ډېر یار د انحصارۍ نه به یې کار اخیستو هغه وایي چې د ملک ټول کوم غریبې طبقې چې دي کوم پیسې هوی طبقې چې دي د هغوی دپاره موږ یو جدوجهد وکړو اواز اوچت کړو او دا خلک چې دی دا هغې مقام ته ورسي چې د دوی مقام پیدا شي او دوی خپل اواز په خپله اوچتوی شي. سلطان بروجي صاحب دا راته ووایي په مقامي توګه کوم پانس ګجر صاحب چې هغوی څه کړي وو د اقام دپاره ولس دپاره چې دومره په غټ تعداد کې په سواد کې هم خلک را جمع شوي دي چې په نور ښارونو کې هم چې دی د هغوی چیلم روان دی څه داسې غټه وجه یاره زه به دا ووایم چې نن تاسو په دې چیلم په دې هجوم کې ګورئ چې د هر یو پارټۍ مشران پکې موجود دي د هغه خپل داسې شخصیت و چې هغه خپل سیاست کو خو د نور سیاسي ګوندونو په حواله باندې به هغه څه منفي سوچ نه لرو منفي خبره به یې نه کوله او هغه د دې عامو خلکو دپاره هم یو داسې مثبت سوچ لرو چې هغه چا نه لرو هغه د یو غریبې ګرانې سره د هغه تعلق او ځکه هغه غریب دپاره اواز اوچتو بل دا کوم د غرونو د علاقې چې تاسو وینئ په دې غرونو په علاقو کې چې څومره خلک دی هغه د دوی بالکل دیوانه ځکه و چې پانوس ګجر هغه یو مقام ته رسېدلی و چې هغه په خپله فزیکلی فټ هم نه و چې بیمار به مو هغه ته ګردې هم بدل شوي وي اخر کې هغه د زړه هارټ اټیک یوړو خو هغه د هغې وخت پورې دا هار نه و منلی چې یاره د غریب دپاره چې کوم اواز زه اوچتوم دا به زه دباوېدو ته پرېږدوم او په ملک په کونه کونه کې هغه دا اواز اوچت کړی دی. سلطان نور صاحب دا راته ووایي د هغوی د میډیا سره څنګه ریلیشن و په حیثیت کې د پارټۍ یو مشر د میډیا سره مقامي توګه کوم تاسو بنیر پریس کلب چې د هغوی سره څه ریلیشن یاره زه به دا ووایم د میډیا په حواله باندې هغه په خپله د میډیا سره ډیر زیات نږدې پاتې شوی و دا به ویم چې فرض که ما هغه سره اسلام آباد کې هم وخت تېر کړی دی نو هغه به اسلام آباد پریس کلب ته هم ډېر ښه تګ راتګ او ډېر ښه ریلیشن به یې د هغې سره ساتو که فرض که پېښور کې و په پېښور کې هم د هغه ډېر ښه ریلیشن ساتلی هغوی چې دی اخبار کې هم پاتې شوي دي دا مې اورېدلي چې اخبار سره هم بالکل هغه په خپله ما تاسو ته وویل چې هغه ډېر نږدې پاتې شوی او هغه یو اخبار کې هم پاتې شوی و ایز ا ایډیټر خو د هغې د وروستو هغه ما چې تاسو څنګه وویل اسلام آباد کې پېښور کې ایون دا چې کله عوامي ورکر پارټي دا نور ګوندونه را جمع کېدل او دا انضمام کېدو نو هغوی لاول په سواد پریس کلب کې یو پریس کانفرنس وکړو او ټول ملګري را جمع کړي او ډېر په والهانه انداز باندې د هغوی په هغې پریس کلب کې داسې استقبال وشو چې د هغې نه دا اندازه لګېده چې د صحافت سره او د صحافیانو سره ډېره زیاته مینه ده. مهرباني قدرمنو کتونکو دا وخت کې را سره ښاغلی سلطان بنیري صاحب موجود و چې د بنیر په صحافت کې ډېر غټ نوم لري او دلته کې ډېر ښه مسایل چې د هغه اجاګر کړي دي دا وخت کې تاسو ګورئ یو شمېر مشران چې دي دا وخت کې ناست دي خپل کیمرمین ته به خواست کوم چې ما سره راځي ځکه چې یو شمېر مشران دا وخت کې ناست دي سپین ګیري را سره ناست دي دوی سره خبرې کوو جی بابا خی دا راته ووایه بابا پانوس ګجر صاحب په حواله سره به څه ویل غواړي څنګه انسان پانوس ګجر صاحب په شان خپل انسان په ټوله دنیا کې نه او کم جدوجہد چې هغه په پاکستان کې کړی دی دا به نه څوک وکړي او نه به څوک راشي او دا ټول مخلوق په هغه پسې چې جاړي هغه یو سهولیت سړی و ښکلی سړی و او د قوم خیرخوا سړی و خبره پوهېږي. مهرباني قدرمند یو بل سپین ږیری را سره ولاړ ناست دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشره دا راته ووایه پانوس ګجر صاحب د عوامي ورکر پارټۍ بیج یو لګولی دی د ګجر قام دپاره یې څه کړي دي هغه خو چې د ګجر قام دپاره خو که څه کړي دي او که نه دي کړي هغه د غریب عوام دپاره په ټول پاکستان کې بلکې په ټولې دنیا کې چې دا هغه سره هېڅ هوده نه وه نه په حکومت کې و هغه د بار ملک دورې کړي خلک یې د جیلونو نه راوښکې دی او د هغې نه دا میډیا هم ګواه ده خو دباو ده ځکه چې هغه ویلی نه شي د حکومت نه او د پانوس عمره کردار په زه وایم چې په زمونږ په دې ملک کې بل داسې نه لیډر راغلی دی او نه موږ لیدلی دی چې دا د یو غریبو یوازې د ګجرو نه و دا د غریبو لیډرو او اوس هم موږ غریبانان ټول لکه زما اوس هم سترګو کې وښیي چې هغه نظم مې لیکېده نو ما له جړه راله او بلکې زما د بچپن ملګری و.
مهرباني قدرمنو کتونکو دا وخت کې تاسو کتل یو شمیر مشرانو سره چې هغه موږ خبرې اترې وکړې دا وخت که تاسو ته پانوس ګجر صاحب سرزما یو شمیر ملاقاتونه شوي دي د هغوی کوم تقریر چې به هغه ډېر زیات انفارمیشن به پای کیو د قام دپاره د ولس دپاره چې دی هغوی ډېر زیات څه کړي دي یاد دې وي چې پانوس ګجر صاحب مرحوم د پښتون ژغورنې غورځنګ هم یو چې دی هغه مرستیال پاتې شوی او پای کې چې دی هغوی ټیک ټاک جلسونه کړي دي او د هغې ټیک ټاک ملګرتیا کړې ده اوس هم د پښتون قام دپاره د هغوی د غږ دپاره د هغوی د کوم مسایل چې دي هغه ډېر زیات راوجاګر کړي دي دا وخت یې ولاړ یو په دغه پنډال کې چېرته چې دی نو خلک چې دی دا وخت کې راځي او د پانوس ګجر صاحب په حواله سره تقریرونه کوي دا وخت ما نور خلکو سره به هم خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو د ویلو موقع راکړه. د قائد صاحب باندې موږ خبره کوو نو زه وایم چې هفتې او میاشتې به پرې لګي د هغه کوم موږ خدمات ووایو د هغه کوم موږ طور طریقه ووایو د هغه کوم اخلاقو باندې خبرې وکړو د هغه نه ختمېدو خبرې دي. البته زه به دا ووایم چې قائد صاحب یوازې د کې پي کې یا خیبر پښتونخوا د دې لیډر نه هغه د ټولې دنیا د مظلومو د محکومو د پسې هویې طبقې لیډرو هغه یو پراخدله سړی هغه یو داسې مینه خلکو ورکړو چې چا سره به ملاوید هر سړي به وي چې د زما سره مینه ده د هغه سره دا ګډ سو. قدرمنو کتونکو دا وخت تاسو ګورئ یو شمېر خلک چې دی هغه دلته راغلي دي او دلته چې دی هغه په دې غونډه کې شرکت کوي مخکې زو نور خلک را سره موجود دي او تر خبرې اترې جاري. قدرمنو کتونکو دا وخت را سره ملک رضا خان صاحب موجود دی دوی سره هم خبرې اترې کوو. رضا خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څه به ویل غواړئ نن د پانوس ګجر صاحب په چیلم کې ولاړ یې څه ویل غواړئ؟ بس جی پانوس خان چې کوم دی هغه خو د دې خاورې د هر مظلوم د هر غریب د هرې طبقې یو نماینده و هغه چونکې الله پاک زموږ نه واغستو او دغه د دنیا یو لار ده په دې موږ هم روان یو خو انشاءالله د هغه دغه میشن چې کوم دی د هغه د مقصد چې کوم دی دا به موږ پوره کوو او څومره ځپلي شوي په دې خاوره باندې چې څومره ځپلي شوي قامونه دي غریبانان دي او د دې خاورې د حفاظت او د دغه خلکو اواز به انشاءالله موږ اوچتو موږ د هغه وارثان یو هر غریب د هغه وارث دی هر مظلوم د هغه وارث دی د طبقاتي جبر لاندې چې څونه قانون راغل دي دغه ټول دغه وارثان دي او دا په شریکه دغه د اواز اوچتو او دا به چې کوم دا ان شاء الله د دنیا ګډ ګډ تر رسوږي ان شاء الله. قدرمنو کتونکو دا وخت را سره سلطان خان موجود دی سره خبرې کوو. السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ساسي ټیم ډیر زیات یو جهان مننه چې قائد صاحب د سلوختای کې په دې کې تاسو شریکت کو خپل وخت ځای کو ډیر زیات مننه د تاسو ډیر زیات شکرګزار یم امیر سلطان ګجر خادم شنګلا دا راته وایي سرجي چې کم پانوس ګجر صاحب د هغوی د ژوند په حواله سره به څه ویل غواړئ د هغوی د هلو ځلو په حواله؟ نو پانوس ګجر صاحب چې هغه د غریبي طبقې او د غریب عوام ملګری او ان شاء الله هغه خو د دنیا نه لاړ پیغمبران ته لیکه خلک ته ان شاء الله دا هغه کردار چې کوم دی هغه اوس موږ مخې ته بوزو هر ځای کې چې پاکستان په سطح بونیر په سطح شانګلې په سطح سواد په سطح او چې کوم ځای کې ان شاء الله زموږ د ګجر قوم یا د غریب عوام څخه خبر راځي ان شاء الله هغه موږ حاضر کوو ان شاء الله. قدرمنو کتونکو دا وخت را سره مقامي تن موجود دی بختروان سویل غواړي پانوس ګجر صاحب څنګه انسان او ستاسو سره ناسته پاسته وه په مقامي توګه څنګه انسان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې تاسو د سواد نه دلته راغلئ زموږ سره په چیلم کې او په جلسه کې شرکت وکړو او ډیره زیات مننه. قائد صاحب زموږ لپاره هغه خو یو لوی هغه په دغه چې موږ خبرې کوو نو هغه ډېر ورځې پرې لګي او زموږ لپاره خو هغه یو لوی بادشاه او خاص کر زموږ د غریبو طبقې لپاره هغه ډېر زیات محنتونه کړي ډېر زیات کومکونه ډېر زیات ستړي او د ملک زموږ لپاره نه بلکې په دنیا پرته زم په ټوله دنیا کې هغه چې چرته هم غریب او بېوسه خلکو زمیندار د هغې دپاره هغه د هغه جدوجهد او د هغه میشن او ډېر لوی قرباني هغه د غریب قوم دپاره ډېر زیات مهرباني. قدرمنو کتونکو دا وخت تاسو کته مقامي خلک وو چې دی د هغوی نه ډېر زیات خوشحاله دی دا وخت تاسو کتلی شئ یو شمېر جنډې چې دی هغه لګېدلې دي خلک په کورسو ناست دی او تقریر چې دی هغه اوري. قدرمنو کتونکو تاسو ته به یو ځل بیا وایم پانوس ګجر صاحب چې و هغه د دې دنیا نه رخصت شو خو د هغه ځای اوس هم په دې پارټۍ کې چې دی هغه له خپل یو حیثیت لري او ژوندی دی خلک یې یادوي. یو بل پروګرام لپاره خپل کوربه تاجر الله سره د پروډکشن
تنقید نه د دې بونیر بدال کړي نه ورته اجازه د لوی الله پامان